وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دې محفل کې چې موږ ناست یو کنه موږ ټول محتاج یو. نو محتاج دې ته وایي چې بړقېږي. تاسو دا کسان خو دې خوا راشئ که نه، زه به دې ته مخکم ځکه دلته کې زبردست دغه دی. تاسو راشئ دې خوا جي دې به یې خیر دی، دا میلمانه به یي دې کې دا فایده یي که نه چې کله ته ځان محتاجه ګڼې نو بیا سړي ته الله هدایت نصیب کوي. راغی قانون موږ به ځان ټول محتاجه وګڼو. دې ځای کې زموږ یو څلور خبرې دي. لومبنۍ خبره دوستي د خپلوي. د خپلوۍ تقاضا دا ده چې ته د بل په خوشحالۍ کې شریک شي. چې څوک ستا په خوشحالۍ کې شریک شي نو ستا به یېرېږي نه، او تا له پکار دي چې بل په خپله خوشحالۍ کې شریک شي. صحابو کې حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ ډېر غمجن شو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ورانه کړه چې د خدای رسول سړي سره ورانه کړي. نو حضرت وی چې څوک به سره سلام کلام نه کوئ. یو سوال به زما دی چې تاسو به چاته خیرالي نه وایئ، چاته به ځای نه ښیئ، هر سړی په خپل ځای کښېني. ځکه چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تاسو ورته غوږ کښېنئ. غوږ به تعلق دی چې هغې ته ریپي بس چې څوک راځي خپل خپل ځای به کښېني. ذهن نه دا وباسئ چې لکه څوک راغی یا رانغی، په هغې دی زموږ ټوله توجه به شي. نو وایي چې کله دوستي دی ته وایي، خپلوي دی ته وایي چې ته د بل په خوشحالۍ کې شریک شي او بل په خپله خوشحالۍ کې شریک کې. حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ سره چې رسول الله ورانه کړه، دومره د خفګان خبره ده چې حضرت صحابو ته یې د سر به خبرې نه کوئ. هغې غریب به وی چې زه خو ورلم د خپل تره زوی مې و، نو په دیوال باندې مې ټوپ کو، نه په پټي کې لګیا و کار کوي. ما ورته ویل چې السلام علیکم، ما ماله جواب رانه کړو. مې ما ورته ویل چې ولې زه د خدای رسول باندې ایمان نه لرم. هغه ما ته ویل چې خبر نه یم، خو د خدای رسول ښه پوهېږي. نو جمعات ته به رالم، ما به رسول الله ته سلام وکړو. نو حضرت به ماله جواب رانه کړو. په مسجد نبوي کې چې صحابي سلام کوي او رسول الله له جواب نه ورکوي، نو چې کله به زه په مانځه ودرېدم نو حضرت به ما ته غلي غلي کتل، خو چې کله به ما حضرت ته وکتل بیا به حضرت ما ته نه کتل. نو زه ډېر خفه شوم. بیا د حضرت د طرف نه سوال ځواب راغلل چې ښځه دې جدا کړئ. نو زما ټبر وی چې خو کمزوری دی، نو زه طلاق وله ورکړم. وایي چې زه وله طلاق ورکړم چې نه هسې یو بل سره. هغې وایي چې خو کمزوری دی، نو ځان له به ډوډۍ څنګه چې زه خیر دی خو گپ شپ په سره نه لګې. په سلام به پابندي. کعب ابن مالک وایي زه به مانځه راتلم نو بیا ستړی شوم نو مونځ مې پرېښوده، نو جومات ته نه تلم، بیا مې کور ځان له مونځ کوم. نو چې کور مې ځان له مونځ کوم نو سهار مې یو پیره مونځ کوم په خپل چت باندې. چې سړی په مدینه کې اوس مسجد نبوي خواته یې مانځه له نه ځي، د دې نه بل غمجن یي. نو د خپل چت د پاسه مونځ کوم، په دې کې تقریبا 40 ورځې تېرې شوې. 40 ورځې ګوره ډېر شی دی چې بایکاټ د سړي سره د الله رسول وکړي. ناڅاپه یو اواز راغی چې یا کعب ابشر، کعب مبارک شه. وایي مې چېرې څه چلو شو ښه. وی دا وحی راله چې کعب موږ ماف کو. نو وی د ډېرې خوشحالۍ نه زه په سجده پرېوتم. نور را سره نه و، نو خپل نور را سره څه نه و، نو خپل کمیس مې ویستو، نو هغه مې هغه له په مبارکۍ کې ورکړو. دا خلق زیری چې ورکوي که نه، وی ما هغه له په زیري کې ورکړو. زما د هغې ورځې نه زیاته زما د خوشحالۍ بله ورځ نه وه. وی ما چې ودانګل او زه مسجد نبوي ته ننوتم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک پړقېدو. نو په دغې مجلس کې چې څومره خلق ناست و که نه، وی صرف یو طلحه رضی الله عنه ما ته راپاڅېدی، ما ته یې چې خیر علي مبارک شه. وی د هغه نه علاوه په مجلس کې هېڅوک راپانه نڅېدل. زما به وی د هغه دا ښه چېرته هېر نه شي، ځکه زما په خوشحالۍ کې شریک شوی. چې څوک ستا په خوشحالۍ کې شریک شي که نه، ستا د اړه به خوشحاله شي، او ته به بل په خپله خوشحالۍ کې شریک ورته به ووایي چې زموږ خوشحالي ده که ته راشې. زما دپاره د دې نه د خوشحالۍ بله خبره نه وه چې په لیربي ما ته ټلیفون وکړو او چې ما ته وایي چې د رومان رویرا او زموږ د هغې مرحوم بچی، ما چې دا خو خوشحالي ده، دې له خو لرې نه یې که نږدې نو زیبه. او دا داسې خوشحالي ده چې قرآن کې وایي په دې آیتونو کې فلذلک فلیفرحوا، فبذلک فلیفرحوا،
په دې قرآن خوشحاله شئ. وخیر مما یجمعون، ستاسو سره چې څومره دولت دی، بینک بیلنس دی، څومره پټي دي ستاسو او څومره جایداد دی، ټول نه دا غوره دی. په دې باندې ما تا خو نه پوهېږو، خو هوښیار خلق پرې پوهېدو. وی چې موسی علیه السلام د ټولو نه، د موسی علیه السلام سره د ټول نه قیمتي شی څه و؟ امسا وه. ما ته پرېږده. او هغه امسا چې بهر ته وکړه نو مار به ترې جوړ شو، څومره غټه خبره وه. خو چې موسی علیه السلام تللی نو امسا شته اوس. موسی بھی گیا عصا بھی گئی. چې یو سړی ړوند دی ته وله په سترګو لاس راکاږي هغه جوړ شي. عیسی علیه السلام دا کارګه خو اوس نه عیسی علیه السلام شته، انا هغه د اړوند د ړندو ټیک کېده شته. واحد قرآن دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته او قرآن شته. د دې وجه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول نه بهترینه معجزه چې قرآن و. نو خدای پاک چې مخلوق پیدا کړی که نه دا ډېر شی دی. نو چېرته سوی دي، چېرته کوترې دي، چېرته طوطیان دي، چېرته خارونۍ دي، چېرته منظري دي، خو په ټولو کې ښایسته څوک دی؟ انسان نه دی. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدای ګواهي کړې چې دا ما ښایسته پیدا کړی. د هغې بادشاه چې خپلې ښځې ته ووې وی که ته د سپمۍ نه زیاته ښایسته نه یې په ما طلاقه یې، نو ټولو مولانو ته یې طلاقه ده باندې. ځکه چېرته سپمۍ په ورځو کې سپمۍ ته له اپالو 11 نه وختلی، چېرته سپمۍ چېرته ستا ښځه. نو یو عالم پکې داسې ووی نه ستا ښځه چې ده هغه د سپمۍ نه زیړه ښکلې ده. ولې؟ وی قرآن د سپمۍ په باره کې نه دی ویلي چې ما سپمۍ ښایسته پیدا کړې، او ستا ښځه بني آدم دی، انسان دی، او الله تعالی په خپل کلام کې چې ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو ښایسته نه شو؟ ګوره هغه خو وخت کې چې هغې عالم کومه خبرې کړه اوس رښتیا شوه چې کله ما بخیر 1969 چې کله اپالو 11 ختلی و، نه 69 نه مونږ په نهم کې وو. تاسو چې سپمۍ ته چې جاز ختلی و، اگه تاسو مشرانو ته یاد دي نو خلکو به دا دروغ دی، چا به وي رښتیا دي. نو کوم سړی چې ختلو نو هغه ویل ته خو کندې وې، هلته خو څه ښایسته نه و. نو مې زمونږ عالم پوخا پوهېده چې ګورې سپمۍ ښکلې نه ده، ورایه ښکلې ښکاري. ښکلی چې دی دا انسان دی. نو د دې وجې نه الله تعالی چې په قرآن کې کوم صورتونه دي، یو صورت ته پکې عروس القرآن وایي، د قرآن ناوې، او هغه سوره رحمان ته وایي. ناوې په کور کې ډېره ښکلي ډېره سنبالي. نو دا ماشوم بغلی کې لږ قرآن کې هغه ورته الرحمن، سوره رحمان ښایسته دی. نه کې څه وایي؟ الرحمن په نومونو کې اوچت نوم یې رحمان دی. نو څه خلق الانسان علم القرآن، په کتابونو کې اوچت کتاب قرآن دی، نه هغه د انسان ته ښولی. نو خلق الانسان نو بیا یې په مخلوق کې اوچت مخلوق انسان دی. ګورې دا څومره ښایسته څیزونه چې ته وایې پلانی شی ښکلی دی، پلانی شی ښکلی دی، دا به ظاهري طور ښکلي، خو انسان له چې کوم ښایست خدای ورکړی دا هېڅ چل نه دی ورکړی. نو خلق الانسان، نو په انسان کې د ټول نه قیمتي شی څه دی؟ بیان. علمه البیان، دلې بیان ورکړی دی. ګوره خو دې حضرت مونږ ته را تلاوت دومره خوږ نه کولی، مونږ پې څه کول؟ نو تلاوت دی په څه کوي؟ په ژبه کوي که نه بیان کوي. خدای مګه که نعوذ بالله دی چاړه وی کو ښکلی وی کو خدای مونږ پې څه کول؟ کو ما تاسو ته خبرې نه شوی کولی تاسو به ما څه کول؟ دا وکیلان کو فرض که دلایل نشي ورکولی مونږ پې بیا څه کو؟ دا لیکچران که ښه لیکچر نشي ورکولی، خطیبان کو ښه خطبه نشي ویلی، څوک پې څه کوي؟ او دا ټول کارونه د څه د لاسه دي؟ دا د بیان د لاسه. نو بیان ډېر قیمتي دی. نو چې د کوم سړي ژبه چې ده که نه په ښه ځای کې لګي، نو لکه د خوشحالۍ د غټه خبره څه وه چې ته بل په خوشحالۍ کې شریک شي، نو وی خوشحالي څه ته وایي؟ وی د خوشحالي د ټول نه غټ نعمت په دنیا کې څه دی چې تا له ستا نه پس درکړی هغه اولاد دی. اولاد چې دی وایي دومره قیمتي دی که نه چې پیغمبران هم خدای ته ویلي مونږ له اولاد راکړي. رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. زما ربه تا خو زه پیغمبر کړی یم، خو زه یوازې نه، ما له بچي راکړې. وایي چې هلکه بچي دومره قیمتي دي په بازار کې نه میلاویږي، په مارکیټ کې نه میلاویږي، هر څومره چې پیسې ورکوي په هغې نه میلاویږي. دا صرف خدای پاک سړي له ورکوي، او هغه دومره قیمتي دي چې د خدای پیغمبران هم د خدای نه بچي غواړي. تو ته دا ویلی نه شي چې ته پیغمبر نه یې، پیغمبري دي لږه ده. ځکه د پیغمبر نه غټ سټیټس نشته په دنیا کې. د ټول نه اوچت حیثیت د پیغمبر دی. او چې تا ته پیغمبري میلاو شو بیا په بچو څه کې هغه وایي نه ما له بچي پکار دی، ما له بچي راکړي.
دا بچی چې خدای له سړي له ورکړي که نه نو بیا پښتو کې موږ څه وایو بیټه څه دی تاسو را سره وایئ نعمت دی او بیټي څه دی رحمت دی تاسو اورېدلي چې د رحمت سره حساب د نعمت حساب د رحمت نه ثم لتسألن یومئذ عن النعیم د نعمت بر سره حساب کیږي نو لور دومره قیمتي ده چې هغه رحمت دی حساب هم نشته موږ وایو که نه چې لور رحمت دی که نه او د قیامت په ورځ باندې به لوڼه د خپل پلار لمن به یې نیولي او الله ته به وایي چې بابا دې باباجي زما خیال ساتلی او زما تربیت یې کړی او دی خو به دوزخ ته نه بیایي دومره قیمتي ده چې بیا فراز مرحوم له الله لور ورکړه او بیا هغې قرآن یاد کو دا قرآن څه دی دا د الله خبرې دي او دا د الله خبرې چې دي دا چې څوک یاد کړي که نه نو دا د الله کتاب وي تا ته نو په خپله نه لګیا دا الله په دې کې لګیایي ګوره دا تاسو ګوره کیسټ دا اوس موږ ریکارډینګ کوو دا ریکارډینګ چې خبرې کوي دا به زما خبرې نو قرآن په حقیقت کې د چا خبرې دي د الله خبرې دي او دی حفیظ صاحب اوس وی دا د نه وی دا هغه وی خو د ده پتروي لکه دا هغه کیسټ شو نو حفیظ صاحب صحیح حفیظ صاحب د الله کیسټ چې لګیایي حفیظ صاحب بعضې داسې ایتونه وایي چې هغه چېرته داسې د ځان نه نشي ویلی لکه هغه دا وایي انني انا الله لا اله الا انا زه خدای یم نو ځان ته خو نه وایي نو وایي ګوره ما اذن الله لشیء خدای یو شي ته دومره غوږ نه ږدي څومره چې د هغې نبي قرآن ته ږدي چې یې خوږ وایي نو لکه خدای ورته غوږ ایښي وی حفیظ صاحب تم کس کو سنا رہے ہو چا ته اورئ وایي زه الله ته اورم موږ خو یې مقتدیانو ته اورم که نه نه الله تا ته غوږ ایښی دی چې سړي ته الله غوږ ایښی د دې نه به بل قیمتي څوک نو چې هغه قرآن چې هغه تا ته یاد شي او هغه بیا ته وایې او هغې بیا تا ته الله غوږ ایښی زما په خیال د دې نه به بل خوش قسمته څوک نه وي زموږ د طرف نه مبارکي د هغې فیملۍ ته هغې خاندان ته چې هغې له خدای پاک داسې بچی ورکړه او هغې بچی دا قرآن یاد کو ګوره اولاد ډېر قیمتي و وایي چې کم سړي له خدای پاک اولاد ورکي دی دې په دې خوشحاله شي چې خدای پاک د تربیت دپاره دله څوک ورکړه چې دی ښه تربیت وکړي او خپلو بچو له د ټول نه غټه تحفه موټر نه دی ګړی نه ده جایداد نه دی ښه تربیت دی چې دا وله ورکړي او دا ستا دپاره به ټول عمري ځکه چې یو سړی کله د دنیا نه ځي ستاسو په دې کلي کې به غمونه کېږي نو ته اندازه کوه چې دې سړي څه کړي دي علم ينتفع به دس شاګردان شته چې هغه خلقو ته پیدای د هغوی نه یا داسې کتابونه لیکلي چې د هغې نه خلقو ته پیدای او ولد صالح یا د ده بچي داسې شته چې صالح وي او هغه ده ته دعا کوي عمر له او صدقه جاریه یا د داسې خیراتي کار کړی چې خلق ته پیدای لی څه ټي وي ایستلی څه کویه ایستلی او یا داسې جومات جوړ کړی یا څه مدرسه یې جوړه کړې دا 3 پیرامیټرز دي په دې باندې لکه زمونږ بابو صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي بابو فضل الله مونږ چې برالو د هغه خبرو ته به خوشحالېدو اشر دنیا نه تللی د هغه دپاره سره که هغه څه صدقې جاریه پرېښي کوم جومات هغه رخ کړی و ابه په هغه ته په کار راځي کوم اولاد هغه نه پاتې شوی او هغې د الله ذکر کوي او د الله یاد ساتي د هغه به پکې عیسوي او که هغه چاته سبق ښوولی چاته سبق یې زده کړی هغې غریب به دا کچ کچ کتابونه تقسیمول کله کچې کچې سپارې به یې راغستې دا به یې سپارې چا د هغې نه یوه دعا یاده کړي یا د هغه دپاره د خیر ده نو د دې نه بله د خوشحالۍ خبره نشته دې وجه نه زه د بونیر نه په دې وجه رالمه چې یاره دا زما په زړه کې د دې خلقو کور دی نو دا دې خوشحاله دي چې زه سره په دې خوشحالۍ کې شریک شم نو دې خوشحالۍ کې ورپسې څه شی دی اولاد دی اولاد د خدای لوی نعمت دی دومره غټ نعمت دی چې پیغمبران د خدای نه غوښتلی خو کله چې اولاد بدنام شي کله چې اولاد خراب شي نو د سړي دپاره لویه مسله شي نو چې کله اولاد ښه شي او بیا د خدای پاک په قیمتي څیزونو کې د الله کلام و او بل انسان و نو انسان ولګېدو کلام یاد کو نو حافظ شو نو اوس به موږ په دغې حواله یو څو خبرې کوو چې دې قرآن زده کو زمونږ د دې شکر به بیا څنګه ادا کوو او د دې موقع نه به موږ فایده څنګه اخلو یو خبره زموږ په ذهن کې دا پکار ده چې قرآن څه دی د الله کتاب دی نو په دې باندې ما تا دومره نه پوهېږو زمونږ مشر علامه اقبال پې ښه پوهېدو رحمت الله علیه هغه وی این کتابی نیست دا کتاب نه دی ګورئ ښه چیزی دیگر است دا خلاصه بل څه شی دی چون به جان در رفت چرا کله چې دا کتاب په سړي کې نه نوځي نو جان دیگر شود بیا سړی بالکل بدل شي
جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. چې کله چړی بدل شي نو ټوله دنیا ورته بدل شي. نو چې کله دا قرآن په ما تا کې راننوځي نو بیا به زموږ شخصیت بدل شي. چې شخصیت بدل شي نو دنیا به بدل شي. موږ د الله نه غواړو چې الله قرآن په موږ کې دننه رانه باسي، ستا په اعمالو کې، ستا په کردارو کې راشي. اوس د قرآن په ما تا باندې چې کوم حقونه وو، ړومبی حق دا و اسې ماننا، نو موږ الحمدلله ټولې منو. نو دویم حق څه و؟ اسې پړنا. دې پړنا ته څه وایي؟ تلاوت. یتلونه حق تلاوته. داسې تلاوت یي، داسې تلاوت کوي لکه څنګه چې د دې تلاوت پکار دی. دغه واړه په لربي غلي کې ځکه چې دا ستا په کنټرول کې دي، کچ دي بس چې دا زمونږ دغه شي. قرآن دوه کاره کوي، یو ګروپ سره ښه کوي، بل ګروپ سره بد کوي. چې دا ستا زما ستا په ذهن کې دی. اوس په دې آیتونو کې دا وویل وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرآن شفا ده. بل ورحمتنا او رحمت ته رچا د پاره للمؤمنین چې هغې په ایمان راوړی. موږ ټول په قرآن ایمان دی که نه؟ ورپسې څه وایي؟ ولا یزید الظالمین الا خساره. ظالمانو له صرف نقصانی او صرف خساره. چار وخت تا سره دا غمي چې راغه ظالم چېرته زه نه یم. ولا یزید الظالمین الا خساره، چې هغه چېرته زه هغه خسارې والا زه نه یم. په قرآن کې 114 سورتونه وو. ړومبی پکې څه وه؟ فاتحه وه. الحمد مونږ ټولو ته یاده ده که نه؟ او داسې مونږ نشته چې پای کې الحمد نه. حدیث دی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. د فاتحې نه بغیر قرآن نه. نو مونږ ټول الحمد راځي. وی الحمد په صحیح معنو کې ورته وایې که نه؟ ړومبنی ټکی ته څه وایې؟ وی دا په حقیقت کې ته د الله سره خبرې کوې. ښه د الله سره خبرې کوم. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کله ستا د الله سره خبرو تړه وشي ته وایې چې ما سره خبرې وکړې، بیا په مانځه ودرېږه. او کله چې ته وایې چې الله زما سره خبرې وکړې نو بیا تلاوت راواله. الله ستا سره خبرې کوي. وایي ته څه کوې؟ وایي چې ته وایې چې الحمدلله رب العالمین. نو خدای پاک ته په جواب کې څه وایي؟ ته وایې ټول صفتونه الله لره دي. نو په جواب کې تا ته الله وایي حمدنی عبدي، زما بنده ما زما ثنا بیان کړه چې دې ته ستا فکر وي. دې وجې نه چې کله ته الحمد وایې نو لږ ساعت غلی شه الحمدلله رب العالمین. دا سوچ وکړه چې خدای ما ته وایي چې حمدنی عبدي، زما بنده زما حمد بیان کړو. ورپسې موږ څه وایو؟ الرحمن الرحیم. نو خدای پاک په جواب کې وایي اثنا علی عبدي، زما بنده زما ثنا بیان کړم. دا خبرې نه دي. نو ورپسې موږ څه وایو؟ مالک یوم الدین. نو الله موږ ته په جواب کې وایي مجدنی عبدي، زما بنده زما لوی بیان کړه. ورپسې څه وایو؟ تاسو را سره ووایئ ایاک نعبد نستعین. نو موږ خدای پاک ته وایو چې خدای ستا خو زه عبادت کوم، خو ګورې ستا نه مدد غواړم. دې ته هینډ شیکینګ وایي، لاس وي د لاس سره میلاو کا. یو طرف ته الله لاس دی، بل طرف ته ستا لاس دی. وایي زه د عبادت کوم خو ته زما امداد وکړې. نو الله په جواب کې وایي هذا بیني و بین عبدي. دا زما د بچي زما د بنده په منځ کې یو معاهده ده. ولعبدي ما سأله، زما بنده چې زما نه څه غواړي زه به ولا ورکوم. ګوره خدای به سره امداد کوي. وی ما ته ستا ته څه امداد پکار دی؟ ما ته دا امداد پکار دی چې کورونا وایرس راوتی دی. نور خو څه کوي؟ ټرمپ تیاری تاسو بیا خبره یې نه؟ د امریکې صدر ټرمپ چې دی نن اپیل کړی دی، نن د اتوار ورځ که نه، چې ټول چرچونو ته لاړ شي د خدای نه وغواړي دا عذاب زموږ نه درکړي. ټرمپ ویلي داسې. زموږ د عمران خان به نه ویلي، هغه ویلي. مطلب چې موږ ته د خدای د امداد ضرورت دی چې خدای پاک موږ نن خو موږ د کورونا نه بچ که نه. ځکه چې په چاینا کې پکې تقریبا 1 لاکھ خلق یا 80,000 خلق متاثره دی، 4-5 هزار خلق مړه شو. نو چې موږ وایو چې راشي د هغې مرګ ډېر خطرناک دی. نو موږ خدای پاک ته وایو نو وایي چې را کوم شی چې ته وایې نو ما تعالی لاس او خپې او سوچ درکړی دی. 3 څیزونه موږ له خدای راکړو دې دپاره. وایي تاسو چې ما پیدا کړی که نه نو هغه لا تعلمون شیئا، تاسو په هېڅ نه پوهېدئ. یقینا موږ کوم واړه چې شوي څوک په څه پوهېږي. خو 3 ټولز ما درکړي چې چل یې زده کوئ. وجعلنا لکم سمعا، غوږ مې درکړو نو غوږ ورته کېدی. والبصره، سترګې مې درکړي نو یو شي ته په غور وګورئ. والفؤاده، نو بیا سوچ وکئ د دې نه علم حاصل کړئ.
زه چې ما ته تللی مسکن ویل که کورونا وایرس چې راغلی وایي څه چل به کېږي وایي ګوره دا یو وایرس دی چې دا په پوزه کې ښه دا بدن ته په کومه لار نه نوځي په پوزه نو په بله کومه لار نه وځي په سترګو د سترګو دا کم ممبرین چې دی که نه دې نه پینټریټ کېږي دننه ځي نو بل په کومه ځي نو په خولو نو درې شو نو په دې دریو چې ځي نو د دې علاج څه دی اوس څه بې ځان پوه کوې وایي چې یاره د دې علاج خو دا دی چې خوله انځه نه وایي چې زه خو 5 وخته مونځ کوم او د هر مانځه دپاره اودس کوم نو زه 5 وخته داسې اودس چې پکې خوله انځل نه وي وایي زه پې خوله انځم وی بیا په پوزه کې نه وي پوزه زر زر انځه نو وایي زه خو اودس کوم داسې اودس نه وي چې په هغې کې پوزه انځل نه وي زه خو پوزه انځم وی ښه وی چې لاس به ښه انځي تقریبا 20 سیکنډ به دا مږې په وی زه خو 15 وخته اودس کوم خو دا 15 وخته خو ته مو وي د 15 وختو نه علاوه بعضې خلک د سهار د مانځه نه مخکې څه کوي تاسو ته هغې نوم درځي تهجد الحمدلله بعضې خلک د نور د خطو نه پس یو بل مونځ کوي اشراق نو ونه شو نو وپېرې وې زه اودس کوم نو پوزه مینځمه خوله مینځمه او لاس یې مینځمه وی ښه نو ایاک نعبد و ایاک نستعین نو خدای وایي چې چل مې راته ښوولی ته مونځونه کوه خوله اینځه پوزه اینځه نو ته به د کورونا نه بچې نو بیا ما وی چې زه مسلمان یم ما خواست یم دغه کار کاو هغه مسلمان هغه یو سړی تللی و که نه انګریز و د روس و میګاواټ نوم یې و ډاکټر و نو هغه چې د چاینا ته تللی نو په چاینا کې اوس دا ګن چې راغی نو ځکه چې ګن هغې خور کړی و سپي خوړل او هغې خوړل پیشوګانې خوړل د هغې نه دا جوړه شوه نو هغې وایي زه تللی وم ما ته مساج خو و چې دې دا ځای مالش کې نو پلانې مرض به دې ختم شي چې دا ځای مالش کې پلانې ځای دا چاینا والا په مساج کې ډېر مشهور دي مساج سنټرز ورته وایي نو هغې غریب چې په کالج یا په یونیورسټۍ کې کلاسونه اخیستل نو هغه سنټر یې ورته ښوي چې دا ځای مالش کې نو بلډ پرشر به دې ښیي چې دا ځای مالش کې نو ریپروډکټیو سیسټم به دې ښیي هغه چې راوتی نه یو بابا د سړک د خوړ په غاړه اودس کوو هغه بوډا بابا دا چې لیکو داسې دی او داسې ګوري دی وایي چې خدای پاکه په کلاس کې ما ته که مې سنټر ښوولې دی خو لیا دی د هغې مالش کوي نو دا خلک هوښیار که نه پسې ورغی who has started this procedure وی یہ طریقہ تمہیں کس نے سمجھایا تھا تا دا چلچا ښوولی بوډا بابا هغه ورته میرے پیغمبر نے دی ورته وایي یہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں هغه ورته وایي 1400 سال پہلے گزر چکے ہیں وی زه سره میلاویږم هغه وایي 1400 کال یې شوي چې هغه تېر شوی دی پوخا وی ښه نو دې بې اختیاره د خولې نه دا الفاظ وختل وی انسانیت کا کون سا ایسا خیرخواہ تھا جس نے اپنے فالوورز کو ایسی ایکسرسائز سمجھائی جو 90% انہیں پسلو کې د لست یو مرضونی علاج دی دا دغه الفاظ نو ستاره اودس نه دی او واقعي انسانیت کا وہ کون سا رہنما تھا دا اودس نه دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل ښوولی و او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته ښوولی و اول کې هغه خلقو او خدیجې به یې ته ښوولی و نو علي رضی الله عنه چې اودس کاو نو پلار یې پرې راغی ابو طالب نو ابو طالب خو ایمان نه راوړی او رای نه وړ نو علي ته یې وی علي رضی الله عنه ته وایي بچې څه کې نو هغه وایي اودس کوم جي مونځ کو وایي بابا ته هم راځه مونږ سره مونځ وکړه سنه 11 کاله عمر یو 11 کالو ماشوم خو ډېر زړور وي نو هغې بچې زه خو نه کوم خو د محمد ملګرتیا به نه پرېږدې لکه دا اودس چې مونږ ته ښولی مونږ ته ایاک نعبد و ایاک نستعین نو اسلام واحد دی سی مذهب دی بیا تا ته څه وی چې ستا زنانه هم پکار دی چې په پرده او ستا نارینه هم پکار دی چې په پرده وی دا خبره یاد ساته فرضونه مخکې فرض فرض سے پہلے بھی فرض ہے فرض کے بعد بھی فرض ہے وی دا فرضونه مخکې څه وی تا مازدیګر مونځ کو 4 رکعته فرض د دې نه مخکې څه او 10 فرض کو نه وی دا 10 نه پس بیا څه دا مونځ فرض دی خو فرض کے اندر بھی ایک فرض ہے چې ستا نیت تی صحیح که نیت تی غلط دواړه دی بیکاره دي یو خدا چې ته فرض کې نو په هغې کې ته اودس کې نو د اودس نه بغیر ستا مونځ نه کېږي نو ایاک نعبد و ایاک نستعین نو ستا په سلو بیمارو کې په سلو د 9 بیمارو علاج داو تا ته وښول نو ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله ورته وی هذا بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأل زما بنده چې څه غواړي هغه وله زه ورکوم ورپسې بیا څه ویلو دا را سره تاسو وایي ته وایه اهدنا دا ټوله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ټوله چې پوره کې چې خدای ما ته پوره ما ته نیغه لار وښیې
نو ما ته نیغه لار دا خلقو وښې چې هغې باندې تا رحم انعام کړی دی د هغې لار راته مخې چې کوم تا د پتا پې غضب کړی دی د ګمراهانو لار راته مخې دی ورته ویلي و که نه نو الله ورته په جواب کې وایي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل زما بنده دغه غواړي دا ټول وله زه ورکوم ښه شو دا تاله درکوي نو دا د هغې خو صرف سوره فاتحه شوه نو دا قرآن بیا خلاصیږي په څه چې وقول اعوذ برب الناس نو په دې قرآن کې دا چې ټول تا ته بیا یاد شي او بیا تا حفظ کړی نو اوس په تا پسې شیطان لګېدلی د دې نه به دې محرومه کوي نو حافظ چې کله حافظ چې کا ښځی که سړی هغه دپاره غټه خطره دی چې قرآن ته هیر کړي ګوره یو کس چوټي نه کوي هغه شیطان دی چېرته چوټي نه کوي د شپې هم په تا پسې لګیا دی د ورځې هم د پسې لګیا دی کم خلق چې هغوی په جوارۍ راړولی شي نه په جوارۍ راواړئ نو کم خلق چې په چرسو راړولی شي په چرسو راواړئ خو چې دا ټول خلق ته بچي جومات ته راشي نو بیا دین هم نه غلی کېږي نو دې جومات والو خلقو ته څه وایي لومبۍ خبره دی چې داسې مونځ سلام وګرځي که نه پلانې لمانځله خو نه دی راغلی مړه هغه څه کوي هغه مونځ نه کوي دې ته اعجاب المرء بنفسه وایي دا شیطان اوس په ده د ښي طرف نه راغی هلته کې خو شیطان دله دوکه ور نه کړی شوه اوس دننه یې دلته کې دوکه کوي نو شیطان خو چوټي کوي نه نو په حافظ صاحب پسې لګېدلی نو ما چې څومره حافظان په خپلو جوماتونو کې لګېدلي سهار په مانځه کې نه ولې چې ده باندې شیطان لګېدلی نه یې پاسېدو ته یې نه پرېږدي او ځکه ډاکو د هغې ځای نه کوي چې هلته صحیح نو د حافظ صاحب سره د الله کلام دی نو شیطان به اوس د دې نه محرومه کوي د دې وجې نه وایي رسول الله صلی وسلم د یو حدیث مفهوم دی چې ما ته د خپل امت ګناهونه وښوی شو او د ټول نه بدترین ګناه پکې دا و چې یو سړی قرآن یاد کړي بیا یې کړي نو چې کله وایي د خدای د نعمت بې قدري دې یو پیره وکړه نو دا نعمت بیا تا ته نه میلوي نو زمونږ به دعا دی چې زمونږ دا ماشومه چې دې قرآن یاد کو چې د دې د لاسه ډېر شي خلک قرآن یاد کړي خو چې د دې نه چېرته هېر نه شي او د دې د مشرانو دا ذمواري ده چې د خپلې بچی ته بار بار ور یادوي چې بچی ته هغه خپل دې ته تکرار وایي بل ورته څه وایي قرآن چې دوره چې دې دور کوي که نه کوي نو چې کله ساره ماښام ما یو حافظ صاحب ما ته وې ما یو حافظ صاحب ته وې ما حافظ صاحب ما ته سبح اسم ربک الاعلی ووایه جو نه ورته وله جمعه لا اقسم بیوم القیامه راته ووایه جو بیا وله نه ورته جو ما ورته ویمې هل اتی علی الانسان حین من الدهر راته ووایه جو اولم نه ورته نو بله ورځ حافظ صاحب زموږ د هسپتال مخې ته ولاړو نو خفه و نو ما ورته حافظ صاحب ولې یاره د اړه مې ډېر خفه دی نو ما ورته ویمې زما چې ته خدای په تور ووالې ځکه د خدای درکړی شوی قرآن تا هېر کړی دی نو چې کله یو سړي له خدای پاک نعمت ورکړي دی بې قدري وکړي او هغې ته واپس واري د دې وجې نه د دغې کورنۍ ذمواري نور هم زیاته شوه شیطان به ستا نه دا هېرول غواړي د دې هېرولو نه د ځان بچ کولو دپاره دا دي چې ته کم از کم یوه سپاره د ورځې دا خپلې ماشومې ته ورسوی دا پیغام چې کم از کم یو سپاره د ورځې ګردان کوي او دا یاره وسره چې خدای دې مکه کو زما دا قرآن هیر کو نو دا د خدای د نعمت بې قدري ده او د خدای د نعمت بې قدري چې چا وکړه نو خدای خپل نعمت بیا چل نه ورکوي ګوره په دوو خلقو خدای لوی نعمت کړی یو په عربو رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته راغلی و اسلام هلته راغلی و خو چې کله هغوی بې قدري وکړه تاسو به اورېدلي د امریکې صدر ټرمپ وی د سعودي عرب حکومت زموږ نه بغیر 15 ورځې هم حکومت نشي کولی او د افغانستان طالبانو چې د هغې بې قدري ونه کړه نو بې اسرې کسانو نو خلیل زلمی خلیلزاده امریکا را لیږي د هغې بوډاګانو د هغې طالبانو په خپو پرېوځي چې روغه وکړي د هغې سره هېڅ نشته د عربو سره ټولې خزانې دي د دې نه پته لګي او یو پاکستان واحد د خدای پاک ملک دی چې د خدای د اسلام په نوم جوړ شوی پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله نعره یې لګولې وه خو چې کله هیر کو نو 50 یا 25 کاله پس بیا دوه ټوکړې شو پخوا دا روغ پاکستان و مشرقي پاکستان نشته اوس او اوس هم ته چې یې خوله دې وازه نیولي قرضې غواړې کوي نو قرضې غواړې د قرضو دپاره بیا قرضې غواړې ځکه چې کله ته د الله د نعمت نه قدري وکړې نو خدای خپلې خزانې په سړي بند کړي نو زمونږ دپاره د ټول نه خطرناک صورتحال دا دی چې که زمونږ په کور کې یو حافظ وي او زمونږ د کارونو د وجې نه هغې نه قرآن هیر شي چېرې هغه موږ په کارونو کې اخته کړه دا زنانه چې یي که نه دا ډېرې هوښیارې وي یا ډېرې قمقلې وي
ولې وایي خور وي په دې کې څه چل دی زما سره به کار کوي. نو دا یو خبره ده، دا یو ټیکنیکل خبره ده. مونږ ټولو له پکار دی چې د دین خدمت وکړو، خو د دین خدمت مونږ نشو کولی ځکه زه ډاکټر یم، زه به ډاکټري کوم. نو دا بل سړی انجینیر دی، نه انجینري کوي، نو مونږ به پیسې ګټو، ادي به سبق وایي. نو دا به څنګه کېږي؟ وایي د دې طریقه دا ده چې دا سړی پیسو ګټلو ته نه دی وزګار او ته دین کولو ته نه یې وزګار. دواړه ضروري دي. د مریض علاج هم ضروري دی، د آبادي انجینیرینګ هم ضروري دی، د دکان کولول هم ضروري دي، ځکه سیستم خو بېره دې نه چلیږي. او د قرآن او د حدیث ویل او یادول هم ضروري دي. نو د دې بیلنس به داسې کوو چې دا کم خلق و چې هغوی د سره وسایلي هغوی ته وایي چې غم یې مه کوه، سبزي دې په ما ده، انګولی دې په ما دی او ډوډۍ دې په ما ده. نو که د کور زنانه هغې حفیظې ته ووایي چې ته ګورې روزانه یوه سپاره تلاوت کوه او ستا د حصې کار په ما، نو کنټریبیوشن شو که نه. ما د حفیظ صاحب ته وایي چې ته قرآن خوږ وایې او تا علم کړی دی، ته دې خلکو ته علم خوریندې وایي چې بچي ومې څه خوري. زه هم چې زه ډاکټر صاحب یم، نو زه چې د ورځې 15,000 روپۍ وګټم نو 2,000 پکې شته. نو بیا به بیلنس برابر شي. زه به بیا خدای پاک ته ویلی شم چې یاره ما د هغه د کور ضروریات پوره کول. د دې وجې نه دا مالدار خلق نه دی، د دې دا ذمهواري ده چې د دیندارو خلقو ضروریات پوره کړي، او د دیندارو خلقو دا ذمهواري ده چې دا مالدار خلق په دوا کې هیر نه کړي. په دې طریقه به بیلنس راشي. نو په دې کورونو کې اکثر د زنانو چې جنګ وي ته زما نه په څه اوچته وایي که قرآن دې یاد کړی نو ځان له به دې یاد کړی، نو ځان له یې نه یاد کړی. ښه ځکه یو دی برکت، یو دی کثرت. برکت دې ته وایي لکه تاسو ګورئ بابو صاحب دلته و د هغه خپل یو برکت و، او کیدای شي د هغه راتلو نه پس زموږ سره کثرت راشي، پیسې ډېرې خو هغه برکت خو نه وي. نو ته به په برکت پسې ګرځې، نو ستا سره په کور کې یو حافظه ده، نو د هغې به برکت وي. د هغې برکت د لاسه به ستا په مال کې، په لږ مال کې ډېر زیات اثر وي. اسه وایي تبارک الذي بیده الملک، برکتونه هغه ذات اچي چې په لاس کې بادشاهي د خدای اچي. وایي دا برکت څه ته وایي؟ هغې بل ورته وی دا یو پین ما م اغوستی و تا م اغوستی و، وی موږ چې تلو تا ډینر سیټ راوړی وی او وی ما هم ډینر سیټ راوړی وی ستاسو هغه ډینر سیټ تا چې راوړی وی روغ موټ پروت دی، او وی زموږ هغه په هغې ورځ ټولې ماتې شوي دي، یوه رکې به یې پکې نشته. څه مطلب؟ چې زموږ دا بې برکت او ستاسو دا برکت یو. نو که ته په خپل کور کې برکت غواړې که نه، نو د برکت والا قدر به بیا کې، او برکت والا له پکار چې د یو څو خبرو نه ځان وساتي. یوه خبره دا چې تکبر چېرته ونه کړي. کمی حافظ یا حافظ چې پړه کې دا ووې چې را دا سالم دی، نو د پړه کې غرور راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم 3 څیزونه شمارلي وو چې سړی تباه کوي، دا ځان سره یاد کوي. 3 محلکات، 3 څیزونه سړی تباه کوي. نه یو هغې ته وایي حون متبعن، کم سړی چې خپل خواهشات پوره کوي. څه چل دی لکه نن مې کباب تړه شوی، څه چل دی لکه نن مې تیکو تړه شوی، څه چل دی لکه نن د چرسي هغه تیکې لازم. دا ګورې دی خلقو ته که نه، زموږ د هلکان کور ډوډۍ نه خوري، ټوله ورځ بار ډوډۍ خوري، ځکه دا حون متبعن دي. هغه مور پلاره جزانې اریانې چې خدای پاکه دا هلک خو کور ته ډوډۍ نه راځي، ځکه د په جیب کې چې کومې پیسې ادې په تیکو خلاصوي. چې کوم سړی په تیکو په چغا عادت شو، نو دا سړی چې دی حون متبعن دی. په دې پسې بیا د وروستو شین چیز کي، د شین چي نه پسو پسې بیا خالص سګرټ څکي، چې د خالص سګرټو نه پسو پکې بیا لږ غونته کې چرس اچي، ادې ته ډک وي، او اخر کې بچی خراب شي. دا ولې حون متبعن دی خپل خواهشات پوره کوي او دا سر ته رسېده. دویم نمبر شی چې سړی تباه کوي شح مطاع، چې سړی شومي اکو څوک والا پته په دسترخوان کې پشکور کې خپک دی، نوم د ډوډۍ ست وته نه کوي. مړه وایي دا خلق به څوک پوره کړي. نو هغه یو تبلیغیان راغلو یو جومات ته، نو هغه یو کس قارېده، نو ما ولې قارېږې؟ وی مړه دی هره شپه راځي او وی موږ وله ډوډۍ وړو، په دې را ډوډۍ بند کړه چې دی بیا راشي. ما ورته وی ما یاره زبردسته خبره دې وکړه. وی څه؟ ما په سوره منافقون کې هم دقه شان خبره ده. وی څه دي؟ ما ویلي لا تنفقوا من عند رسول الله، تاسو په خرچه بند کړئ حتی ینفذوا، تاسو وله وظیفې مور کوئ، دا طالبان ټول تختی. دا خبره منافقانو کړې وه چې په قرآن کې د هغې آیات دی. اجوتیم کې یاره وی توبه مې ده. نو دا ده چې حون متبعون، چې یو سړی یو خدای چې خپل خواهشات پوره کوي. دویم دا شح مطاع، که ته ورته وایي چنده راکوي ما سره څه دي،
بلو چې خبرې کې بیه کړي وی انتقال دی وی تا چې بلو مونږ چندې له دغو تا خو چې ما سره څه دي دا شح مطاع دی او دریم نمبر وی اعجاب المرء بنفسه چې سړی ځان ته غلط شي چې مړه دا سالم دی نو کوم عالم چې دی شیطان به په دې خطا کوي چې هغه د عامو خلقو ته ګورې امیان وي بیا ورته ډېره خبر وي الامیان کالغویان نو چې کله ته امی ته غویې وایې نو ته تکبر وکړو چې تکبر دې وکړو نو ستا نه به اوس خدای خپل دین اخلي او دا د قرآن آیات مثال پاتې سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق کومو خلقو چې تکبر وکړو ښځې یې که سړي دي زه به خپل آیاتونه ترې والم نو خدای دې نه کړي چې زمونږ د هغې حافظانو په زړه کې دا راشي یا زمونږ د عالمانو په زړه کې دا راشي چې زه د دې خلقو نه اوچت یم هېڅ پته نه لګي د آخرت په لحاظ سره اوچت به هغه څوک چې جنت ته لاړ شي او د جنت پته به د مرګ نه پس پته لګي هغه میچونه یې که نه نو خلق میچ وګټي نو خو میچ ته وګټو که نه ټورنمنټ خو دې نه دی ګټلی که نه ټورنمنټ چې ختم شي بیا څه تقسیمېږي دله به ورځي کف ورته وایي که نه نو کفونه خو به د قیامت په ورځ تقسیمېږي اوس خو نه تقسیمېږي نه بل ورځ ماجبین قزلباش مړه وه ستاسو پېښور کې ده که نه نو ما وی کېدی شي دا ماجبین قزلباش هغه یې الله دې کې چې رسول الله وسلم فرمایلی دي چې یو بیکاره ښځه هغه څه ورته وایي فحاشه ښځه که څه لفظ دي د دې وجې نه الله بخلې وه چې یو سپی تږی هغه له اوبه ورکړې وي نو چې فحش ښځه لفظ باز دي هغه ښځه دغه ما کېدی شي ماجبین قزلباش اوبه ورکړي یو سپي له نو پته خو لګي نه که نه نو موږ ته دا هم حق نشته چې هغې ته چېرې دا دوزخي ده او زه جنتي نه دې وجې نه ړومبنی شی چې دی چې هغه به تا د آخرت تا له تباه کي او ستا شیطان به راځي هغه اعجاب المرء بنفسه دی چې سړي ته ځان د بل نه غټ ښکاره شي او بیا زه نه رسول الله وسلم فرمایلي وحیا اشدهن خطرناک دا شی دی الله دې موږ د دې نه وساتي نو موږ به خپلې بچۍ دپاره هم دعا کوو چې یو خدا چې قرآن ته هیر نه شي دویم دا چې ته پړه کې دا را نه شي دا نورې څه ښځې دي او نورو ښځو له پکار چې وایي چې نه زما وایي چې نه موږ به کار کوو خو ته را خپل قرآن که ځکه د دې سره به څه راشي برکت او د برکت او د کثرت ډېر لوی فرق دی برکت کې چې کومه مزه ده په کثرت کې نشته دویم نمبر شی چې هغه به یې کوي هغه دا د اصرار علی الذنب کوم ګناه چې یو پیره وشي که نه سړی توبه وباسي دا ګناه نه دی وی لا کبیرة مع الاستغفار خو چې اوس ګناه ته مسلسل کې نو د زنانو بهترین او بدترین ګناه چې دی هغه بې پردګي ده دا یاد ساتئ چې د زنانه اصل کالی چې دی هغه امیل نه دی هغه دړی نه ده تاسو ته هم وایي موږ دړی وایو هغه بنګړی نه دی هغه پیکاړه نه ده هغه پینځیب نه دی هغه حیا ده ځکه چې د زنانه څه کار کوي دا ټول خلق چې موږ دلته ناست یو دا د زنانو د برکت دا جمیل چوک او د بلې ته اظهرخوانی چوک وایي دا چې د خلقو نه ډک دی که نه دا ټول خلق د زنانه نه پیدا دي داسې نه ده نو ته وایي چې دا ماربله یا دا شی ښکلی دی دا په یو کارخانه کې جوړ شوی نو هغه کارخانه ځکه قیمتي ده چې دا ښکلی دی نو د دې انسانانو نه خواړو ښکلي شته نه نو دا زنانه چې د کوم ځای کې تاله پروډکشن دی ته وایي کوي نو هغه تخلیق دی یعنې الله خلق پیدا کوي د چا پترو پیدا کوي زنانه پترو نو خالقیت دپاره خلوت ضروري دی چې ځان لبی څوک چې غټ کار کوي که نه هغه دې چې ډډې ته د ډاکټر قدیر چې تاله د ایټم بم رغاو که نه نو دی ډډې ته نو زنانه به الو زنانه چې دا ډډې ته او ډډې ته موږ څه وایو ستر په ستر وایي ځکه چې زنانه الو زنانه دی ته عورت وایي دې ته ستر وایي ځکه چې دا یو کار کوي هغه د خالقیت د الله چې دی پای کې د دې رول دی چې د دې رول دی نو د دې وجې نه دا به ډډې ته نو کومه زنانه چې بې ستره شوه دې خپل قیمت په خپله ختم کړو نو شیطان ځکه په دې پسې لګېدلی دی دې شیطان د دني کم په دې کې والی آدم علیه السلام ته څه وي لیبدي لهما سوآتهما لیبدي لهما من عن سوآتهما چې د دې دا پرده ردې نه لرې کړي ورته یې د غنم دا دانه وخوره او کله چې وخوړه نه هغه وشو نو هغه وایي فتفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه په ځان باندې بیا پاڼې کېښودې آدم علیه السلام نو آدم علیه السلام سره د خدای ښه وکړي زرې وي ربنا ظلمنا خدای موږ ته خو زیاتی وشو نو خدای ماف کړل خو شیطان خپل کار وکړو چې جامې ته وباسم نه هغې شیطان چې هلته جامې ایستلې وې اوس دلته زموږ نه جامې وباسي نو که ته زنانه ورته ګورې د ټول نه غټ بیماري به یې دی چې غاړه به یې ارتی نو دا به ښکاري
ګوره وایي د هر شي نه مخکې څه فرض هغه ستر دی، د دې مانځه نه مخکې فرض دی، د اوداسه نه مخکې فرض دی. وایي الله چې انسان راولېږو نو ستر یې پرې مخکې فرض کو. نو د نارینه ستر دا دی چې د نامونه په ښکته او د زنګون نه په بره به دی پټي. نه که د داسې جانګې اغوستی و چې په هغې کې زنګور ښکارېده نو مونځې نه کېږي، ځکه د ده دا عورت دی. او د زنانه عورت چې دی ټول وجود دی، ما سوا د مخ نه، ما سوا د لاسو نه، ما سوا د خپو نه، نور ټول وجود به یې پټي. نه که د دې یو ځای ښکاري نو که غاړه یې راته نو ښکاري، نو که لوپټی نریږي نو سر پکې ښکاري، نو که جامې نری نو دا پکې ښکاري، نو که سلیولس شرټ د اړو سره دا پکې نه نو دا پکې ښکاري. نو تاسو په دې ډیټوایزنګ بورډونو کې ګورئ، اوس چې ما نن په پېښور کې کم بورډ ته کاته د کپړو چې کم و نوی چې راوتی دی نو پای کې د زنانه صحیح دا ځای به ښکاري. ځکه شیطان چې مخکې ستا د نیکه سره کم کار کړی و هغه اوس هم ستا سره کوي. د شیطان غټه حمله په پرده ده. ګوره چې پرده ستا نه لرې کړي. د دې وجې نه بوشو، نتنیاهو، مودي دا د شیطان نمایندګان دي. نو بوش کو فرض که ته په امریکا کې د قرآن ختم وکې نو ته کو بوش ته وایي چې راشه زموږ میلمه شه نو راځي، خو که ته ورته وایي زموږ تور سرې بس لوپټه په سر وایي نه دا نه منم. د قرآن ختم مني خو لوپټه نه مني، ځکه شیطان چې دی ستا ستر نو د زنانه وایي د بڼی خطرناک ګناه دا دی چې دی بې پردي. نو چې کومه زنانه بې پردې وه او په کوم کور کې بې پردې زنانه وې د هغې کور نه برکت اوچت شي. او خدای پاک خپل کلام دا خلقو نه علي څوک چې مسلسل ګناه کوي نو دې وجې نه هغه لوپټه چې پای کې ویښته ښکاري او هغه جامې چې په هغې کې دننه سرمن ښکاري او هغه لباس چې دومره نری چې په هغې کې د هغې اتار چړاو پته لګي او هغه نارینه چې هغه داسې جانګې چولی چې په هغې کې دغه نه په بره ښکاري یا هغه بنین یې چولی. د دې وجې نه وایي خذو زینتکم عند کل مسجد چې مانځله ځای که نه نو که زنانه یې که نارینه نو زینت واچوئ. زینت هغې جامو ته وایي چې ته پکې بد نه ښکارې. نو د زنانو دپاره خطرناک شی چې دی هغه بې پردګي ده او شیطان به پرې دې طرفه راځي نو چې د دې جامې ساتري. وایي چې کومې زنانه چې هغه داسې لوپټې په سرۍ چې په هغې کې د هغې ویښته ښکاري دې ته حدیث کې کاسیات عاریات وایي. دا هغه زنانه دي چې جامې اغوستې هم دی بیا هم بربنډې دي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 70 کالو د مزل نه د جنت خوشبويي خورېږي خو په دې دي حرامي. څومره غټه خبره ده. د دې وجې نه دا زما اپیل دی هغې زنانو ته چې څوک په دې حواله باندې وي چې هغې د ستر او د پردې ډېر خیال ساتي، ځکه د دې سره خدای پاک خپل دغه واپس علي. بل یو شی دی حب دنیا چې سړی په پیسو ډېر میني. لکه موږ به وال پسې کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم پخوا ویلو حب الدنیا رأس کل خطیة. موږ ټول یو سړي ته وایه لکه مونځ کوه وایي ښه جي، ورته وایه ګیره اوږده کوه وایي ښه جي، وایه برېت واړه کوه وایي ښه جي، ورته وایه چې مسواک کوه وایي ښه جي، خو ورته وایه چې خور لور له برخه وکړه نو بیا داسې کي. وایي مړه دا ته عجیبه خبره کوې. نو ځکه ولې حب الدنیا دی د پیسو دی. نو په قرآن کې خدای دی چې تاسو خپل خور لور له برخه ورکئ. نو دې زنانو چې جلوس ایستلی و نو سراج الحق صاحب ورته وویې دا مطالبه وکړئ چې موږ له په میراث کې حق راکړه. نو هغه نه کوي چې هغه په اسلام کې دي، د اسلام نه بار خبرې کوي چې موږ له اجازت راکړه چې زموږ څه خوښه یا به کوو دا به کوو. نو یو دا 3 خبرې به انشاءالله یادې ساتو چې موږ ما زړه اول څه ووې. لومبۍ خبره به دا وکړه چې ځان ته غټ نظرې نه شي. دویمه خبره دا چې یو ګناه که یو ساتو لږ د سر نه لوپټه ښکته راتاوه شوه یو ګناه وشو جو بیا یې په سر کا. خو که تا د سر نه لوپټه مکمل لرې کړي تاسو د غټو هوټلو ته به تللي دا انټرکانډ وغیره په دې کې دا کوک چې یي تاسو به لیدلی هغې څه شی اچولی ټوپۍ یې اچولی. دا زنانه چې تا چې په کچن کې کوکینګ کوي د دې نه بیکټیریا جراثیم د دې ویښتو نه راتاویږي. نو که دا لوپټه نه په سرئ نو تا ته هم خطره ده دستونه به د باندې ولګي داسې خوراک تیاروي چې په هغې کې اوس جراثیم دي. نو ستا هم خیر په دې کې دی چې د دې لوپټه په سري. نو که زنانه فرض که لوپټی په سر نه نو بیا په دې کې د دې سیسټم ټیک نه شو. او بله خبره دا که دا لوپټی او پیرا خوښي خو که نه دا د دې کلچري نو دا اصرار علی الذم دی. اصرار علی الذم چې نو خدای خپل قرآن واپس علي. او 3 نمبر خبره مونږ وې چې په پیسو دوره مینې که نه چې بار چڼی وظیفه غواړي نو وایي څه نشته. اکو فرض که واده نو په هغې کې د ډزو دپاره ډېر شی پیسې. کم خلق چې هوایي ډزې کوي دی خدای پاک ته دا ښیي چې مونږ تا ولو بره څوک دي.
نو په افغانستان کې خو جهاد دی هغې ته خو ټینګ نه په کشمیر کې جهاد دی پای کې خو یو ډز نه کوي وایي دا تشدد شدت پسندي ده او چې بره ډزې کوي نو بیا وایي یاره که دغه چې و د شادي کاګر ماتم کده بن گیا نو چې ته پیسې چې بره باندې ولې دغې له خو پیسې شته او بیا دې لشته چې دومره غټ جنج به ځي او بیا دې لشته چې په هوټل کې اوس کورونا راغی هر څه په خلکو بند کړل وایي چې شادي حال هم بند دی او هغه خلک چې بې پردي وو هغې یو سړي خبره کوله که نه یو سړي خوب لیدلی و په چاینا کې نو بنګلادیشی دی ما په خیال یوسف نومې دی وی دا کورونا وایرس د یو ښځې په صورت کې راغی وی ما چې ته څوک وي چې زه کورونا وایرس یم وی ما چې ته ولې راغلی وی چې زه خدای رالیږلی یم چې چېرته وی چې چینیانو یوه جینۍ وه عایشه نومې و نو دریو کسو رایساره کړې وه بدکاري ورسره کوله او هغه یې په دې خوله باندې وله پټۍ لګولو چې چغې ونه وخي نو هغې د ړه نه ووې چې خدایه پاکه خو ته زما امداد وکړې نو خدای زه راولېږلم لاول به هغه درې وجلي دي بیا د هغې په ګیټ چې کوم پولیس ولاړو اول به هغه وواجو بیا فرانس ته لاړم ځکه فرانس په بولقه پابندي لګولې وه ما یې ترګه شونډې پټې کي راته بیا ایران ته لاړم چې په ایران کې شیعګانو صحابو ته بد ګوري چې لاول په دې رایسار کم ګوره ورته نو د خدای پاک سره ډېرې لارې دي نو ما ته بین اصرار علی الذنب نه کوي او دریم دا چې په پیسو مین نه دا څو کارونه به کوي یو څو کارونه درته په اخر کې وایم چې دا په مونږ کې پکار دي چې یي کو فرض که دا په مونږ کې وي نو مونږ به نیکان یو اکه را پکې نه نو ځئ چې ځان نیکان کو نمبر 1 الصابرین دی صبر کوي صبر دی ته وایي چې په اوړي کې عبادت کوه او په ژمي کې هم کوه په ژمي کې یخني ده او په اوړي کې شپې لنډې دي نه زه به رسار مانځله راځم که په 3 بجې به مي او که نه په 6 بجې نوم به کومه زه به کوم ماسخوتن لمونځ کو ګرمي که یخني زه به کوم دې ته صابرین وایي ټینګ پاتې کېدل نو چې کوم خلق د سهار په مانځه کې نه ته پوه چې دا محله صابرین نه دي دوی د ماخوستن په مانځه کې وو ماخوستن په هغې کې هم نه نو مازدیګر پای کې وو ولې ما ته یو کس ویله په ملیشیا کې ستا یو کیسټ چلېدو وي زموږ ډېر خوښ شو نو ما ته ویل دلته خو ته نه کې نو بل کس ورته ویل سهار د مانځه نه پس کوي نو هغه ویل نه مړه سهار خو زه نشم راتلی نو چې سهار نشي راتلی وي د محلې د هدایت د څه نه پته لګي د جمعې په مانځه کې دلته څومره ګڼئ که دومره ګڼه د سهار په مانځه کې ورته پوه شي دا ټول کندی په هدایت دی الصابرین دویم نمبر ټکی چې رسول چې قرآن ویلی دی الصادقین دی رښتینی دروغ نه وایي وی قرآن منې وی وی خور لله برخه ورکوې یاره مړه وایي نو خو مړه خو صادقین نه یې که نه رښتینی خو نه شوې که نه دو جنګ یې شو نو موږ وایو چې موږ رښتیا وایو ورپسې دریم نمبر بیا څه وایي القانتین قانتین دی ته وایي چې په هر وخت کې د خدای عبادت کوي په هغې باندې دوام یې وته او څلورم نمبر والمنفقین پیسې به لګوي پیسې که زما هر څومره ولګي د الله په لار کې زه پې خفه نه یم خدای به راکړي دا جنید جمشید تاسو ته یاد دی ټي وي ایکټر ولاول که نه بیا تبلیغ ته لاړ شو هغه هغې وایي چې بد بد رالمه پیسې را سره نه وې نو یې ښځې له مې اخري 100 روپۍ ورکړې چې نور خو سشتی نه ځکه چې هغه کنټریکټ چې ختم شو ما په خیال یو پیپسي کوله او که څه هغې ورسره په کروړو روپۍ کړې وې او ختم شو هغه ګیره پرېښوده بېرې ګیرې سره خو مونږ ته نه یې پکار نو چې پیسې اخلاص شوې مفتي تقي عثماني پسې لاړم او هغه راته وایي چې داسې وکړه چې تاسو 2 کسو په شیر باندې پروګرام شروع کړی دی یو دریم شیر هولډر وګورئ وی ما چې څوک دی وی چې الله وی چې څومره مدني راځي په 3 حصې تقسیموئ یو الله له ورکوئ 2 واپس کیلی وی چې هغه شیان شروع کړو ګارمنټس وی داسې اوچت لاړل چې په ټوله دنیا کې خواره شو والمنفقین دې ته وایي کله چې ته وظیفه ورکې کله چې ته مدرسې له چنده ورکې کله چې ته د جومات غم کې ستا به خدای غم کوي نو پتا کې یو دا صفت پکار دی چې دا ډېر شوم سړی چې که نه دی نه د خلقو خوښي نه د خالق خوښي بلکې د ملایکو ډېر بدي شي وایي هر سهار 2 ملایکې خیري کوي شوم سړي ته اللهم آت ممسکن تلفن خدایا چې څوک پیسې نه لګوي د هغې مال هلاک کې نو د فرشتو دعا ته به د خیرو ته به ته ټینګ شي او هر سهار 2 فرشتې کوي والمنفقین او آخري خبره چې دا والمستغفرین بالاسحار چربانګ پاسې د خدای نه معافي غواړي ګوره ټول کارونه چې وشي اخر کې معافي تاسو ته 2 خبرې دي لکه تاسو چې مونځ وکئ پته نشته تاسو ته رواج دی که نه خو رواج دا دی اصلي چې کله سلام وګرځئ نو څه به وایي الله اکبر ورپسې به وایي استغفر چې خدایه څنګه مونځ چې په کارو داسې ونه شو دا تبلیغیان چې ګشت کوي دي د خپلو کسانو ته وایي لکه ګشت یې وکړو وایي ختم شو وایي واپس ځو وایي اوس استغفار وایي نو دی وجه نه قرآن هم استغفار په اخر کې راوړی والمستغفرین بالاسحار دا ټول کارونه کوي خو بیا هم خدای پاک ته وایي چې خدای پاکه څنګه چې په کارو داسې ونه شو موږ معافي غواړو
نو موږ هم د الله نه معافي غواړو چې خدای چې څنګه و هغه شان خو ونه شو، خدای زمونږ یې نصیب کې، خدای دغه کورنۍ برکتي کې، خدای د دغه ماشومې په عمر کې برکت واچي، خدای د هغې په زندګۍ او د هغې په آنے والا اولاد کې برکت واچي، خدای د هغې رونه، د هغې ترونه، د هغې مور او د هغې خویندې چې د هغې کوم سپورټ وله ورکړی د هغې اجر وله ورکړي، او خدای پاکه د امام و صدر د محلې د خلقو له د دې حوصله افزای اجر ورکړي، او یا الله زمونږ په دین کې په دنیا کې دا دین غالب کې، یا الله زمونږ کوم ملک کې چې کوم خلق ته هغې کم از کم په الحال د کورونا وایرس نه بچ کې، خدای موږ بد ښکاره مه کې، یا الله موږ د مودي نه، نتنیاهو نه او د ټرمپ نه بچ کې، یا الله موږ د اسرائیل نه بچ کې د دغه قرآن په برکت، او چې قرآن چا نیولی دی خدای بچ کړي دي، خدای موږ بچ کې، او خدای زموږ د ټولو مشرانو له او کشرانو له هدایت ورکې، د دې هدایت نه پس زموږ د ټولو جنت الفردوس نصیب کې. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.